بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا. دا وخت تاسو ګورئ مونږه په لډن شاډن کیو د مونږ سره زمونږ د امور ناسته ده چې د دې ډېرې عجیبه غونته کې سټوري ده. زمونږ د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن د یوت ټیم صدر د اویس بای پترو باندې مونږ دې ځکه تر راغلی یو او د دې مور نن یو څو تاسو نه وکړه هم تاسو هم د خولې واورئ چې هیڅ څوک نشته، نه بچی شته، نه رونه شته، نه خویندې شته، نه مور او پلار شته. د دې کور د حالات هم تاسو ولیده. ایک یوازې تنې تنها په دې سپین سر باندې اوس هم د خانانو په کور د هغوی د پټو مزدوري کوي. راځئ زموږ سره موږ د خپلې مور نه یو څه تپوسونه کوو. مورې دا راته ووایه چې ستا رونه بچي خویندې رونه څوک شته او که نه او د دې کور کې د څونه وخت نه یوازې پاتې کېږي؟ بس ورونه مې وخو دغه دی دا خدای مالو خدای واخېسته. څونه وخت نه دلته یوازې یې وس؟ 8 کلونه به یې داسې یم. نو ستا د دې کور د ضروریات او دا څنګه پوره کېږي؟ لکه چای، ډوډۍ، جامه، پیزار دا د کوم ځای نه راځي او څنګه پوره کېږي؟ بس خدای رسان دی نو. څه ګټه وټه څه دوکان کاروبار څه دې شته؟ نه هېڅ مې نشته. نو دا څوک درله درکوي او د کوم ځای نه راځي؟ بس خدای پاک یې راکوي نو. ستاسو په دې کور کې خو بجلي هم نشته که نه؟ چې پنکه نه یې دا خو د باغونو منځ دی، ټول باغونه دي، ونې دي، بوټي دي. نو ماشي خو به هم ډېرې تکلیف ډېرې که لږي؟ ډېر دي، کم نه دي. او نور ستاسو د حالات خو نور هم ډېر ګډوډ دي. مورې دې جامو کې دي دا ټانکې مانکې لګېدلې دي، دا ساده او دا کپړې پیزار میزار، لکه چې غربت ډېر زیات زور کړی دې طرف ته. پکې راته نشته یا بجلي راته نشته دی، ماشي دي، نو تکلیف خو راته ډېر دی. که ماته د یو پکې بندوبست وشو نو ډېره به ښه وي. نو بچیان دې نشته؟ هېڅ څوک دې نشته؟ نن د اخلاص ټیم راغلی دی. که چېرې مونږ دې د ځان سره بوځو که نه او زمونږ مور پځې زمونږ مور یې، نو زمونږ سره تګ ته تیاره یې؟ نو ما خو تا ته ووایي چې لکه دلته خو تا ته ډېر تکلیف دی. زه خو هېڅ شی داسې نه وینم چې ستا ته څه سهولت شته یا د داسې نور په دې ژوند کې صراحت شته. نو کومې سختې چې په تا تېرېږي هغه را وړاندې کړه. بس دا خو سختو ګډه وډه کړې ما که نه ښه پوهېږئ داسې نه چې نه پوهېږي. اوس هم په دې سپین سر باندې پردي پټي سنبالې او کار کوې؟ څه کوې کار کې؟ په پټو کې څه کارونه کوې؟ دغه کارونه دي چې سره وله په سر وړمه او په خپله پکې لګیا یم، ځان له پکې څه کومه نو ځان له مزدوري ده کوو. او دا بیزې د چا دي؟ دا بیزې خو مې راوستي دي او دغه دی دا وایم چې چېرته به پیلۍ لاله وکړې، چېرته به راله پکې څه راکړي، بل درک مې نه لګي. لکه دا بیزې پردۍ دي، خپلې دي نه دي؟ دا د چا بیزې دي؟ پردۍ دي، پردۍ راوستي مې دي، په پیو مې راوستي دي. لکه پی یې صرف ستا دی او نور بیزې هغوی له ساتي؟ چې سړی خدای پاک داسې بې اثرې پاتې کړي او د هر څه متازه شي. که نه متازي ډېره ګران شی ده، اسان شی نه ده. دغه دی دا اخره سړی پکې غمجن کېږي، فسخاک پکې جوړېږي. زما اړه دی د خفخانه دغه شوی دی چې خدای داسې پاتې کړی یم. نو څه دا بچو دا غټ بند نه دی. دا دړ بیا کوو نو ما به وي چې دا ولې دړ کوي. بیا د دې ځای پورې دې سم داسې وپړسېدو
وپړسېدو نو لکه داسې غوندې غوټه شوه ورسه دانه غوندې شوه چې دانه شوله نو بیا دا لاس نه دا دغه شانتې ولاړ و بیا به مې ترې دا مټ هم نه شو خوځولی نو بیا چې دلته ماته شوله نو لکه دلته خو چې دا اوبه و څښاوالی لږ ډېر لاړو نو بیا مې دې سړک دې ډانسر له به وړو راوړو که نه شپږو پیرې مې وړی نو هغه لکه صفایي وله وکړه دا ستا غوښې او دا نه او دا یې په دې کینچي واخېست نو لکه بیا به یې راله پې پټۍ لګوله خو دا څو ورځې نه یم تللې لکه دوایي دا د بوتل ده هغه پې اچوم خو اوس د دې دا ډوکې دړ کوي لکه اوس هغه اوبه نه کوي لږه وچه شوې ده خو دغه دی دا دړ کوي دا ډوکې دړ کوي دلو کوکو کې خدای ویني او تاسو وینئ چې پکې ناست یم چې شپه شي ورځ شي خدای نن راغورځېږي او سبا راغورځېږي دغه سخته کې دا تېری پراته یم معذرت غواړم ستاسو د ټولو لیدونکو نه د کتونکو نه او د دې خپلې مور نه د دې یو سپین ډکې نه په سور نور مې دا هم کېنولي په خپله ورسره هم دا ناست یم تا زنګ دا حالات لیدی شئ خو ځکه چې دننه دا حالات داسې نه و زموږ د ناستې د دې مور چې په کوم ځای کې زندګي تېرېږي د دې چې په کوم ځای کټ دی د دې چې په کوم ځای ژوند دی هغه درته هم لږ ښیم ځکه چې دننه شاید چې تاسو ته دونه ښې زموږ د دې مور دا وخت کې نه ښکاره شوي زه خو ورته اوس هم وایم او بیا ورته هم وایم او بیا ورته هم وایم چې بوزم یې د ځان سره زمونږ هم مور ده خو چونکې هغه نه راضي کېږي نو زمونږ به کوشش دا وي چې د اخلاص رڼاګانې به انشاءالله ستاسو د برکته ستاسو غونته غیرتمندو بچو د برکته کوم چې د دې مور بچي تاسو ټول هغه به مونږ راوړو او د دې مور چې کوم هر خواهش دی هره خوشحالي ده هغه به انشاءالله د غریبۍ دې جونګړې ته له مونږ را رسو زه د دې مور دا کټ بستره ته هم لږه ښیم په ډېر معذرت سره دا تاسو لیدی شئ دا بستره ځکه چې د دې څوک شته نه د دې څوک د تپوس نشته دلته زنګ د دې مور ژوند دی او د دې ببوزې سره زندګي ده دا به شپه ورځ ځان ته ببوزې وهي د هغې وجه دا ده چې رور نشته پلار نشته بچې نشته د سر سوری نشته پردی کور دی په هغې باندې هم نیکانو لکۍ خدمتونه بجلی نشته او دا د باغونو منځ دی ټول عمر به ځان ته دا ببوزې وهي ځکه چې بې حسابه ماشي بې حسابه منګون بې حسابه مچر فیصله اختیار یې په تاسو دی موږ یو تنظیم د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن چې هغه ستاسو غونته کې د سپین سرو میندو د مشرانو د یتیمانانو بچو دغې کونډو خویندو اواز دی هغه اواز نن نه رسېدلی دی ستاسو کور ته او داسې لږې غونته کې پیسې د علن ساعت ترکو د هغې مسافرو رالېږلي پیسې په دې به خپل کار روان کوي انشاءالله ډېر زر به راځم ستاسو ډېر غیرتمند بچي دي چې څه ضرورتونه دي انشاءالله هغه به تاسو ته را رسوي دا چا چې الله پیسې رالېږلي هغوی ته دې څه وینا ده خدای دې ورسره ښه وکړي الله دې ورسره ښه وکړي چې د ما سره یې ښه وکړلو نو خدای دې ورسره ښه وکړي د دې وزونه دې له خدای ورکړي امین تاسو دا هر څه ولیده د دې خپلې مور د حالاتو مو ولیدو امید لرم چې تاسو به د دې خپلې مور سره ودرېږئ د دې په دې ژوند کې به د نیمګړې خوشحالۍ دا رڼاګانې راولئ الیاس سهارا له د کیمرامین عمر حیات سره ورکوي اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته